نا اهل سړی ته چې عہده میلاو شي نو دی تکبر شروع کی او فرمای دی آکار خپلو ماتحتو باندې په جبر باندې کوي، په زور باندې کوي. نو کچیرته د ستا خپل نوکر سره یا کور کې د ستا خپل بیبي سره یا کور کې ستا خپل اولاد سره دک شانت رویه وي، بیا الله یاره نشته، بیا اسې لګی. صرف او صرف د قرآن مجید د آیت کریمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله دې باندې هم چې مونږ روان شو کنه، د قرآن ټولو آیتونو باندې تا عمل وکړو، په ټولو حدیثونو باندې تا عمل وکړو، صرف په دې باندې لږ غور وکړه کله چې ته یو کار کوې چې آیا دا کار زه کوم په دې کې د الله او الله رسول احکام څه شی دي. نکاح کوم، نکاح زما په کومې طریقې سره ده؟ ها دینا علاوه زه یو گاډی علمه هغه زه په څه طریقې سره علمه، چاته خو رشوت نه ورکوم چې یاره فلانی ما ته خطا دکسې ته په یو روډ باندې ډیوټي کوې، ستا ډیوټي معیار څه شی دی؟ اونچ نیچ فرق کوې که نه کوې؟ غریب امیر سره یو شانته سلوک کوې که نه کوې؟ نن خو الله دې معافي وکړي زموږ ډېرو ځایونو کې جوماتونو کې هم ځایونه مختص شول، څه خلکو جانمازونه ځان سره راخیستي، څه خلکو سره زامنو راخیستي، څه خلکو سره نوکرانو راخیستي، جانماز به واچوي او صاحب به پرې ودرېږي، بس دا د ځای شو. ډېرو ځایونو کې دا کې صحیح چې له مخکې نه جانماز ورته واچولی شي، دی به بیا وروستو راځي. دا ولې؟ دا الله یره نشته دی. ایک ہی صف میں کڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. اللہ پکور کے دا اونچ نیچ نشتا، غریب امیر نشتا، سپین او تور نشتا، دنگ کدوال او کم کدوال دا نشتا.